السلام علیکم. نن به موږ د قرآن پاک پښتو ترجمې په سلسله کې د سوره بقره 15 نمبر آیات دې به ترجمه کوو او اله غوندې به سره تشریح کوو. نو چلو ملګرو شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نومې سره شروع کوم چې ډېر مهربانه ده، ډېر رحم کوونکه ده. وبشر الذین آمنو، او خوشخبری ورکا هغو ته چې ایمان لري، یعنی زیره وکا په هغو چې ایمان لري. وعاملوا الصالحات، او نیک اعمال کوي. ان لهم د پوره د دوی جنات تجری، بغونه دي چې جاری دي، من تحتها الانهار، هغې لاندې نهرونه. نهر دریاب د پوره هم استعمالیږي، او نهر غاټې ویلې د پوره هم استعمالیږي. نو ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار، د پوره د دوی جنتونه دي، یا جنت ته یا بوغ ده چې جاری دي دې نه لاندې، یعنی بهیږي دې نه لاندې. اوبه خو لاندې په مځکه بهیږي که نه، نو چې بهیږي دې نه لاندې الانهار، نهرونه، ویلې، دریابونه. کلما رزقوا منها، هر څه وخت چې خوراک د پوره دغې نه ورکېږي بو، من ثمرات رزقا، یعنی میوې خوراک د پوره. کلما رزقوا، او چې هر څه وخت ورکېږي دوی ته، منها دغې نه، یعنی دغې بوغ نه، دغې جنت نه، من ثمرات میوو نه، رزقا خوراک د پوره. قالو، نو دوی به یایي، هذا الذي، دا خو هغه دو، رزقنا من قبل، چې ارکړی شی وه دې نه مخکې خوراک د پوره. واتو به، او ورکړی کېږي بو متشابهه، یعنی هغې سره په مشابهت باندې، یعنی هغې په رنګ، لکه یو عام ده، عام یې ورکړه خوراک د پوره. نو بله میوه چې کومه ورکوي، نو هغه به هم بلکل هغې عام په شکل باندې وي. نو دا به چې دا خو هغه مخکې چې کومه ورکړې وه هغه ده، خو په میانځ کې به هغې په خوند کې به بدلون وي. او علما داسې فرمایي چې نه صرف داسې په خوند کې به بدلون وي چې د یوې میوې او د بلې میوې په خوند کې به بدلون وي، رنګ به یو شی وي، خو د هغې میوې په هر چک، یعنی هر یو چک چې د هغې نه کیم لګوي، هغې خوند کې به هم بدلون وي. ولهم فیها، او د پوره د دوی په دې کې ازواج مطهرات، جوړې دي پوکې. زوج جوړې د پوره یایي، یعنی زوج د نرینا سړي، زوج څوک ته؟ هغې ښځه، هغه ښځه چې په نکاح باندېدو هغه د ده زوج ده. او د ښځې زوج څوک ته؟ دا نرینا سړی چې په نکاح ده. نو د پوره د دوی به جوړې وي پوکې، یعنی ښځې جوړه چې کومه وي هغه به پوک سړی وي، او د پوک سړي ښځه چې کومه وي هغه به پوکه ښځه وي. وهم فیها خالدون، او وي به په دغې کې همیشه همیشه د پوره، یعنی په دې جنت کې به وي همیشه همیشه د پوره. نو دلته کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي چې
ته دوی ته زیرا ورکا هغو خلکو ته چې هغه ایمان لري او ایمان نه پاس بیا نیک اعمال کوي. ایمان څه شی ده؟ موږ ایمان مفصل دا یایو یود موي آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. او ایمان مجمل آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته قبلت جميع أحكامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب. دا غدا ایمان او چې دوی ایمان وروړي او نیک اعمال کوي یعنی شی چاري کوي. دا خلکو ته زیرا ورکا دي څه شي جنات. جنات په عربی کې یای بوغ تا. بوغ هغه بوغ چې هغه کې شډیر بوټي وي او شمزه دور موسمي وي او په دې کې بیا چې ویلې بهيږي او په قرآن پاک کې مشتدغه فرمایي په حدیثو کې دا فرمایي چې څلور قسم ته ویلې په دې کې بهيږي. یو خو د اوبو ولا ویلدو، بل د شودو ولا ویلدو، بل د غبینونو ولا ویلدو، بل د شرابو ولا ویلدو چې دا ویلې وي پکې او بیا پکې هغه هوري وي چې هغه اچا دینه مخکې نه دی لیدلی او چې هغه هورا چې هغه څه وخت او بد شي ها هغه په ماره کې به وبلی دای شي او هغه هوري چې وګبتا د هغه زینا د دنیا ته د سر وشي ارجواته کی نو د سترګې نور کو چې کیمدا دا به هغه په مخ کې تت شي دروي او بیا چې د کیمه شزي د دغه دنیا نه جنت تڅي نو هغه شزي چې نیک اعمال وي نو هغه چې جنت ته لوري شي نو هغه به دغه هورو حسرداري دوی نه بزیوته شوشتای دا هورو شویش په دوی پسې نشي رسیدای. نو دغه شای چې د کیم سړی دی هغه سړی به داسې نیک اعمال وي چې هغه اخلاق هغه به بهترین اخلاق پیوي، بهترین مینا محبت پیوي او وسرا یی چې د شپې تلاس غازا پورې خو به د قدوی او دغه څه بوتای پلان وی. حضرت آدم علیه السلام قد بویتا ملویږي نو ملګرو جنت کې ډېرې مزه او په دغه جنت کې هغه میونه چې د تو په بوغ کې بوټي لګیدلې دي هغه داسې میوي وي چې کانګور خوري هم هغه وی دونې نه بل دونه هغه ذایقه به بدلای او شاخ را ذایقه وي او کله هغه ته خټکی خوري ها کته پکې اندوانې خوري ها کته څه شي خوري هغه ذایقه به بدلای قسم قسم ته هر چاک باندې به ذایقه بدلای او هر چاک ذایقه بده ورسته یعنی پہلا چاک چې تو کړای هغه نه به ډیره مزیدور ذایقه بي کا بدلوي هم تو ته خوان درګي تبه چې نور مې خړل نو داسې جنتونه دي. نو الله تعالی یی چې دا غزیره تاسو په دوی باندې ورکو او دلته کې داسې نه دو چې بس تاسو صرف یو منټ یا 2 منټه د پر ویرولو یا ویرې زول منشولو او بیا به څوی وینا چې نه دا هغه جنتونه دي چې په دې کې به تاسو همیشه د پر او په کې پته کېږي بیا تاسو د پر مرګای نشتا. نو ملګرو سبو تبو د بل آیات ترجمه کو او سبو را سے اجازت روکو. الله په امان.